د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور لید راغلاست. اماراتو کې د طالبانو د امریکا او سعودي عربستان خپل د اماراتو د خبرو دویمه ورځ روانه ده. هلته د افغانستان یو هیات متلی دی په همدغسې مسلسل هم د اجرایه ریاست د خوا نه هم د ملي امنیت شورا نه دا ویل کېږي چې خبرې به افغان حکومت هیات سره کېږي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا خبرې شوي دي که نه. طالبانو مازې خو راده یې په کلکه چې دا خبرې نه کېږي او طالبان دې ته اماده نه دي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. لیکن په دوه موضوعاتو ویل کېږي چې خبرې روانې دي. یو اوربن موضوع یادېږي او بله خبره د موقت حکومت موضوع یادېږي چې په دې باندې خو موقت حکومت باندې خبرې روانې وي او یا توافق کېږي نو د هغه نه مخکې په یو ډېره بله مهمه اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل دي، آیا په دې باندې توافق شوی دی چې د هغې نه بلې مرحله یعنې د موقت حکومت او په دې شیانو باندې خبرې کېږي. په هر ترتیب نن په همدې موضوعاتو باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي پوهنمل اسد وحیدي پوهنتون استاد او سیاست شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی اجمل ظلمتي پوهنتون استاد سیاست شنونکی، زموږ درېیم ملګری دی ښاغلی حمید هوتک قومي مشر او سیاست شنونکی. ستړي مشري په خیر راغلی. وحیدي صاحب، اول خو دغه د افغانستان هیات چې هلته تللی دی په اصطلاح مرکچي پلاوی، تر اوسه پورې کومه مرکه خو ورسره نه ده شوې، لیکن هم نور مراجعې وایي او داسې ښکاري لکه دوی سره چې واده شوي وه چې خبرې اترې به ورسره کېږي، خو تر اوسه پورې طالبان حاضر شوي نه دي. طالبان فشار قبول کړی نه دی، څه قصه ده؟ او بل که دا ټول تمرکز په دی چې خبرې افغان هیات سره وکړئ مه کوئ، نور مسایل سوال لاندې نه راځي، سره جریان سره کم روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب پیل کې تاسو ته سلام، هوتک صاحب محترم ته، زرمتي صاحب محترم ته او ټلویزیون کتونکو ته. د افغانستان پلاوی په همدې نیت یا په همدې خاطر ورغوښتل شوی و چې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، ځکه چې پرون سعودي عربستان، امارات او پاکستان امریکان ته ډاډ ورکړی و چې دوی به طالبان قانع کړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. نو تاسو دوی راوغواړئ چې تیار همدلته وي، ځای په ځای موږ ورسره بحث کوو. کله چې زموږ خبرې وشوې له هغه وروسته به دوی تیار وي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. په دغو خبرو کې چې تقریبا 4 ساعته دوام وکړ، د امریکایي استازي لومړی برخه نه درلوده. پاکستان، امارات او سعودي او طالبانو د خبرې پرون سهار پیل کړې وې چې تر ماسپښین 2 بجو پورې دوام وکړ. په دې خبرو کې دغو 3 هیوادونو ډېر زیات فشار راوړ په طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی دوی له استازو سره، مګر طالبانو مقاومت وکړ او تر پای پورې ونه منله چې کابل حکومت سره کینی، افغانستان د حکومت له استازو سره کینی. په دې خاطر زموږ یا د افغانستان د حکومت پلاوی تللی و هلته په همدې نیت او امریکانو ورته ویلي وو چې تاسو سره به خبرې کېږي، مګر سعودي، امارات او پاکستان بریالي نه شول چې طالبان قانع کړي. او امریکایي هیات اوس دویمه ورځ خبرو کې شته دی او خبرې ادامه لري. زه د دې 2 ورځني غونډې یا د دې جزئیاتو په اړه ځینې معلومات چې زه لرم دا شریکوم. په هماغه اوله ورځ بیا وروسته کله چې دغه غونډه وشوه، له دې وروسته بیا په دې غونډه کې امریکایي استازي هم ورګډ شول، یعنی پاکستان، امارات، سعودي، امریکایان او طالبان ټول په ګډه غونډه کې سره ناست وو. په ځینو مسایلو باندې خبرې وشوې او وروسته په دې بحث کوم چې اساسي مسله څه وه، مګر څه چې په دې غونډه کې ډېر زیات متفاوت دي چې کله هم داسې نه وو شوي. هغه دا دی چې د کوټې شورا 3 غړو یا چې طالبان د رهبرۍ شورا ورته وایي یا د عامو خلکو کې کوټې شورا په نامه مشهوره ده، د دې 3 غړي د غونډې ته ورغلي دي او دا د پاکستان له خاورې ورغلي دي. هغه چې د ملا یعقوب استازي بلل کېږي، د کوټې شورا 3 غړي دي په مشخص ډول. دلته اوس رویټر پرون د ملا یعقوب استازي بللي د رویټرز زه نه پوهېږم د هغوی منبع څه وه، خو زما دقیق معلومات دا دي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا، طالبان دې ته رهبرۍ شورا وایي، د رهبرۍ شورا یا په عامو خلکو کې موږ تاسو د کوټې شورا ورته وایي،
د کوټې شورا 3 غړو په دغه غونډه کې برخه اخیستې او دا په اصطلاح د شورا له منځه انتخاب شوي کسان دي چې دوی یا د دغه سولې یعنی د خبرو د جديتوب یو نښه ده جدیت ښیي چې دا مسله شته. طالبانو د امریکایانو نه په پرونۍ غونډه کې غوښتي وو چې تاسو زموږ د مشرانو نومونه له تور لیست نه وباسئ. دغه راز د دفتر د رسمي کېدو مسله چې د خبرو لپاره یو رسمي دفتر باید وي او د بندیانو د خلاصون مسله. څلورم بحث چې د بمباریو بحث هم پکې و چې بمباري زیاته شوې په ځانګړي ډول ملکي وګړي ډېر زیات پکې وژل کېږي. دغه راز د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کړې وه چې دوی باید له افغانستان څخه ووځي، په دې ټینګار کړی و. پرون په غونډه کې د اماراتو، سعودي او پاکستان استازو برخه درلوده. د امریکایي ځواکونو پر وتلو خلیلزاد دلچسپي نه درلوده چې خبرې وکړي، د دوی په حضور کړي، نو هغه بحث نن وشو. پرون غونډه کې د طالبانو غوښتنه شوې وه چې تاسو د حکومت سره خو مخامخ خبرو بحث و، مګر دا غوښتنه هم وه چې تاسو 6 میاشتنی اوربند اعلان کړئ. نن چې کومې خبرې شوې په نننۍ خبرو کې خلیلزاد بیا ټوله هڅه دا وه چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. مثلا دوی د خلیلزاد استدلال به طالبان ته ویل چې تاسو غوښتنه ده چې تاسو بندیان خوشي کړو. بالکل امریکایان له دې سره موافق دي چې تاسو بندیان خوشي، د سولې لپاره مهم کار دی، خو بندیان خو له امریکایانو سره نه دي، بندیان د حکومت سره دي. نو موږ په حکومت صحیح خبره ده کنه، نو طبیعي ده چې تاسو باید د بندیانو د تبادلې لپاره، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. دویم مسله د تور لیست مسله ده. خلیلزاد ورته ویلي چې تور لیست د امریکا دوه تور لیست دي، یو د امریکایانو تور لیست دی، یو د ملګرو ملتونو دی. د امریکایانو تور لیست مسله خو چې دا به موږ حل کړو، دا خو زموږ شخصي فیصله زموږ مسله ده. مګر د ملګرو ملتونو له تور لیست نه د تاسو د ایستلو لپاره د افغانستان حکومت باید له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. نو بیا هم خبر بیرته راجع کېږي چې تاسو باید لاړ شئ د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو درېیمه غوښتنه د دفتر د رسمي کېدو کړې وه. خلیلزاد ورته ویلي و چې د سولې لپاره سمه ده چې دفتر ته اړتیا ده او موږ هم تایید کوو چې باید دفتر پرانیستل شي. خو دفتر د افغانستان حکومت په ټوله نړۍ کې د قطر په شمول سفارت لري. موږ په 2013 کال کې هم طالبان ته تاسو ته دفتر درکړ په قطر کې، مګر د افغانستان د حکومت د مخالفت له امله هغه دفتر بند شو. اوس هم که د حکومت سره توافق ونه شي دا یو کار هم نه کوي. نو دویمه ورځ هم ټول زیات فشار په دې و چې که د حکومت سره خبرو ته طالبان حاضر څه مشکل دی. یعنی که حکومت سره خبرې وکړي او طالبانو ټینګار په نور اصلي ټکو لکه د امریکایانو وتل په دې مسایلو باندې پاتې وي، نو دا څه مشکل دی طالبانو ته؟ دلته یو ډېر عمیق بحث دی. دا دی چې که طالبان له حکومت سره خبرو ته حاضرېږي، لومړی خو دا چې طالبان له چا سره خبرې کوي؟ له حکومت سره. معنا افغانستان کې حکومت شته او د حکومت په وړاندې طبیعي د بل حکومت نه دی، د حکومت په وړاندې څوک دي؟ باغي ډله ده. نو طبیعي د طالبان د باغیانو صفت خپلوي. دویم دا دی چې طالبان خو دا خبره کوي چې زموږ جګړه د دلته خو دواړه خوا، نو که طالبان د حکومت په صفت باندې یا د یو حکومت په حیثیت د خبرو کې ګډون کوي، بیا نو افغان حکومت باغي ډله ده که څنګه؟ یعنې دلته دواړو طرفو ته په دا یو مهم بحث، خصوصا امریکا د حکومت بعض موږ ډېر پکې هغه نه دی چې زموږ حکومت حیثیت څه دی، ځکه زموږ حکومت امریکایانو مسله دا ده. په د جګړه کې خو په تیرو 12 کلونو کې جنایتونه شوي، په سلګونه زره انسانان وژل شوي، ممنوع وسلې کارول شوي، بشري ضد جنایتونه شوي، ډېر زیات دغسې کارونه شوي چې که حقوقي بحث ته لرې کړو چې له چا سره به حساب کېږي که نه، خو یو تاریخي مسؤلیت پکې پروت دی. اوس که امریکایان حکومت د طالبانو د مقابل طرف په توګه په اصطلاح مطرح نشي کړلی، د دغو ټولو جنایتونو یعنی پړه امریکایانو ته راځي. په دې خاطر د امریکایانو دلچسپي په دې خاطر نه ده چې حکومت په خبرو کې دخیل کړي چې په دوی د حکومت ګران دی یا د حکومت حق دی. د امریکایي ګټو لپاره یا د امریکا په اصطلاح د ماتې د پټولو لپاره یا د امریکایي ارزښتونو د خوندي کولو لپاره دوی باید طالبان له حکومت سره مخامخ کړي. د حکومت خبره د موقت حکومت باندې وایي بحث روان دی. دا بحث هم شوی. دو بس خلیلزاد نو آیا د موقت حکومت باندې بس هغه ممکن دی چې د امریکایانو په وتلو یا نه وتلو دا شوي
په نن ورځ کې د اډو بحث هم ډېر زیات ګرم شوی. طالبانو په خلیلزاد بیا غوښتنه کړې چې زموږ د ستراتیژیکو ګټو لپاره او دغه راز په راتلونکي کې چې کوم حکومت افغانستان کې جوړیږي له هغو سره د امریکا د مرستو د دوام لپاره که په حکومت کې طالبان هم وي یا د طالبانو حکومت وي حتی د هغو سره د مرستو د دوام لپاره زموږ ځواکونه باید افغانستان کې وي او د زموږ په اصطلاح د ستراتیژیکو ګټو غوښتنه ده. طالبانو بیا هم ټینګار کړی چې نه ځواکونه د افغانستان کې نه وي. ورپسې خلیلزاد د اوربند غوښتنه کړې. طالبانو بیا د موقت حکومت خبره کړې چې موږ اوربند کوو له دې حکومت سره نه، یو موقت حکومت دې جوړ شي له هغو سره اوربند هم کوو او د امریکایي ځواکونو وتل ته به هم لاره برابره شي. مګر په هر حال د خبرو کې واټن و، توافقات خاص توافقات نه دي شوي، واټن و، خو دا مهمو مسایلو خبرې روانې دي، مهمو مسایلو خبرې شوي. تر بل هر وخت دا خبرې جدي وي، مهمو کسانو پکې برخه اخیسته او په اصطلاح د دواړو اړخونو ډېره زیات هڅه کېدله چې په اصطلاح خپلې ګټې خوندي. څه ممکن دي په دې وروسته خبره کوو. طالبان ازریږي چې امریکایانو حضور ومني او که امریکایان خپل حضور نه تېرېږي دلته، دغه دواړو کې څه ممکن دي؟ ځکه ښکاري خو داسې چې دغه آخري حد دی، یو باید د دې نه تېر شي. آیا منځنی حد هم شته او که نه؟ په دې باندې خبرې کوو. ضربته صاحب د روسیې پرون روسیې ویل چې د افغانستان حکومت باید نور هیوادونو سره په معاملو کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې د نظره ونغورځوي. د هغه په خوا کې د فتح بیا د داعش په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړله، بیا یې د نامعلومو الوتکو په اړه اندېښنه ښکاره کړله چې دلته د دې خبرو سره جفت د داعش په اړه اندېښنه او دغه خبره چې د سیمې هیوادونه د نظره نه غورځوي. یعنی آیا دلته په دغه خبراتو کې داسې یو معامله روانه ده چې سیمې هیوادونه ورنه اندېښنه لري؟ امریکا څه روان کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن متک صاحب تاسو ته همداراز استاد محترم ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه به یو بل اړخ څخه د مسلې ته اشاره وکړم. هغه دا په دې معنی چې دا کومې هلې ځلې چې اوس امریکایانو شروع کړي دي او هغه هم پس له 13 کالو جګړې وروسته دې ته په نړیوالو اړیکو کې یا ډیپلوماسي کې هغه پیس ډیپلوماسي ورته وایي یا د صلح ډیپلوماسي چې په دې باندې د پیس ډیپلوماسي چې د ملګرو ملتونو کوم منشور یا چارتر چې دا هغه هم چې خلاص کو هغه ته هم ټینګار په صلح باندې شوی او دغه د اخبار بلابل سازمانونه او د فعالیتونه کوي ترڅو د صلح تامین شي. ولدا چې فعلا مشکلات او جنگونه او تضادونه وجود لري دا بیل باس دی او همدارز بلابل نور امریکایي کارپوهان دي، لیکوالان دي. برنارد روبن چې د افغانستان د اړیکو مسؤل دی هم په صلح باندې تاکید کوي. ورسره بل یو لیکوال دی او همدارز دی په صلح تاکید کوي د صلح ډیپلوماسي باندې، لیکن د امریکایانو په خروج هم تاکید کوي. زه راځم دې یعنی بل دغه فرور روتوي یو هم لیکوال هم دی او د بهرنۍ تګلار د امریکا جوړونکی هم دی. تر ډیره هغه هم په خپل کتاب کې چې په نامه دی پیس اند وار او د اینډ اف ډیپلوماسي او په دې معنی چې ډیکلاین اف امریکن انفلوئنس چې دا ان د امریکانو کله چې ډیپلوماسي ختمه شي نو د امریکایانو هغه کوم قوت او شدت چې دا هم ختمي. دی بیا د مثلا د عراق مسله راخلي، د سوریې مسله راخلي، د افغانستان مسله راخلي. دی وایي چې ولی مخبل دښمن د جګړې لارې لمنځه یوسو یا د غلا خدای ته چې مذاکرات ورسره وکړو. که موږ کولای شو چې خپل دښمن مثلا لمنځه یوسو، مثلا د افغانستان مسله ده و 13 کاله جګړه دلته وشوه، موږ ونه شوای کړای چې طالبان لمنځه نه ول روسیا اندېښنه لري. یعنی که امریکایان دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې موږ جګړه نه کوو او خپل دښمن د جګړې د لارې نه بلکې خبرې اترې ورسره کوو، د ډیپلوماسۍ د لارې نه دغه مشکلات حل کوو، نو دا خو د روسیې باید یعنی اندېښنه ونه لري. ولې ونه روسیا اندېښنه لري؟ ولې په دغه خبرو په پیل کې روسیا افغانستان حکومت ته تقریبا یعنی دغه ورکوي ورته چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې د پام وغورځوه؟ ځکه اوس روسیا ډیره یعنی هغه پخوانۍ روسیا هم نه ده، اوس روسیا ډیره فعاله شوه. اندېښنه له دې د داعش څخه ده. دلته تقریبا 100 څخه پورته بلابل نور داسې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالیت کوي
چې په هغو کې مثلا اوس د داعش هم ده. داعش معلوم داره چې د روسیې د خبره یو تهدید ده، ځکه د روسیې سره د دې مستقیما نو دا جریان چې روان دی دا د داعش په تقویه تمامېږي که څنګه چې روسیه یعنی کومه معامله چې روانه ده د هغې په نتیجه کې روسیه اندېښنه لري چې داعش به تقویه شي. فکر نه کوم چې یعنی دومره دا کوم دا مذاکرات نتیجه ورکي، یعنی هم خدای دې وکړي چې ورکي، دا به هم د امریکایانو د خبره یعنی وین وین چې ورته وایي په ګټو تمام شي، هم به د طالبانو د خبره، هم به د سیمو هیوادونو د خبره په ګټه په دې باندې تمام شي، ځکه چې طالبانو په حضور کې داعش بیا هیڅ شی هم نه دی او نه څه رقم نتیجه ورکي. دا وین وین سچویشن چې دا څه رقم یو جوړښت امریکایان وایي موږ نه وځو، طالبان وایي تاسو وځئ، په دې منځ کې به دا وین وین سچویشن څه رقم حالت دی؟ وین وین سچویشن کله چې د مذاکرات پیلوي په دې معنا دی چې یو به د امریکایانو د خبره د معصوم په حساب وتلو لار چارو باندې به باسوسي او همدارس طالبان راګډول مثلا سیاسي جوړښت او دوی هم طالبان هم وسمه درته ویلي چې د پیس ډیپلوماسي کې چې ته دښمن د جګړې لارې نشي قانې کولی، د خبرو اترو قانې کوي، دا خپله یو وین دی، دا خپله یو طالبان ته خو ګټه ده، تاسو د محفوظ وتلو خبره کوئ، امریکایان د شکست په هغه مرحله کې دي چې اوس د تېښتې لار لټوي. یعنی هدف مې دا و چې دا هم یو بحث ده که دا خبرې ونه شي نو امریکایان په بد شکل باندې به وځي، نه یعنی په معصوم په دې طریقه چې مثلا دوی ته د خټو پزه په حساب جوړه شي د امریکایانو د خبره او دلته 13 کاله دوی جګړه وکړه، ټولې لارې چارې امریکایانو شکست منلی تر اوسه پورې خو دوی نه ده، دوی مستقیما داسې نه وایي چې ستاسو خبره مطلب خدا ده چې یعنی چې امریکایانو شکست منلی ده. معلوم داره چې دلته 18 کاله دا ګوري چې کله چې ډیپلوماسي له منځه ځي الته جنگ پیښیږي، نو د دې ناکامي په چیز کې په خبراتو کې په ډیپلوماسي کې کله چې یو څوک په ډیپلوماسي کې ناکام سي او په جګړه کې هم ناکام سي نو د معلومدار د خبره یو شکست او 18 کاله خو دې درته چاکلیټ نه ویشل فکر نه کوم، درته جګړه وا ټول لارې چارې یعنی دلته استعمال شوي، مثلا ستراتیژیګانې تغییر شوي، جنرالان راواستول سول، عسكر راواستول سول، ولی جګړه مهار نه سو، دا د ناکامي ده صحیح ده چې ناکامي ده به خو خبره به ده. هوتک صاحب دغه فرصت دغه وضعیت کې امریکایان چمتو ښکاري، طالبان چمتو ښکاري، خبراتو ته آمادګي لري، دریځ معلوم ده، لیکن زموږ حکومت داسې ښکاري لکه بیخي ګډوډ چې هېڅ چمتووالی نه لري. رئیس جمهور داسې په منډه باندې هغه دغه شورا اعلان کړله، مشورتي عالي شورا د چې هغې کې هېچا سره مشوره نه وشوې، پرونی چې غونډه وه هېڅوک ورسره کېناستل، یو دوه درې خپل کسان ورسره کېناستل او نور څوک حاضر نه شول ورسره. هیات لیګي هغه سره څوک خبره نه کوي. طالبان آماده دي، امریکا آماده ده، ښکاره خبره چې پاکستان او نور هغه، لیکن افغانستان حکومت پکې هېڅ نشته دی. د دې معنا څه ده موږ دپاره؟ مننه ځواک صاحب، اول تاسو ته، ښاغلي استاد وحیدي صاحب ته، زرمتي صاحب ته، د کابل نیوز ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکیلي وړاندې کوم. ښاغلی ځواک صاحب، د کوم وخته څخه چې د ښاغلي اشرف غني خبرې د افغان ولسونو واورېدلې او د دوی دغه هلې ځلې یا د حکومت د وخت غځول چې په جنیوا کې کم کنفرانس و 15 کاله یاد کړله او دلته کوچني ماشومان د صلح د یو داسې غټ او مهم ماموریت دپاره ګمارل په ټول افغانستان کې، ټوله خدا نخواسته افغانستان ادیره ده، 11 کسان د خبرو اترو لپاره چاته معرفي کول، ملګرو ملتو ته، امریکا ته، طالبانو ته، دا افغانان ټول هوښیار خلک دي. اوس ښاغلی اشرف غني نور افغانان په دې باندې نه غولیږي چې تا کټوازی صاحب و پلانی صاحب و خپل معاون صاحب و پلانی صاحب استولی دي. زه اوس تا نر بولم چې دغه نه طالبان به خالی طالبان ومني چې راسه پر میز باندې زما سره کښېنه، هغه چې ولس نه مني، کمپلاوی چې تا ټاکلی دی چې د افغان ولس دپاره قابل د قبول نه دی، د افغان ملي څیرو دپاره قابل د قبول نه دی، د افغانستان د سیاسي ګوندونو دپاره د قبول وړ نه دی، زما دپاره پایس د افغان د قبول وړ نه دی. او ته مو شرمایې، یعنی په افغانستان کې ډیر غټ خلک سته، ډیر بامدریته خلک سته، تا د خپل کورګي څخه 11 ماشومان معرفي کړي دي،
چې هغه اصلا دغه صلح تعریفولی نشي. دا د دوی کار هم نه دی. ولې داسې کوي؟ دلته شک دا دی شک نه سل په سل کې ګمان دا دی. حکومت په سیمیټ دیوالو کې ښاغلی اشرف غني ناست دی، ډاکټر صاحب عبدالله ناست دی، د ورځې 3 مشاورین تازه ټاکي، د ډاکټر صاحب غني ماشومان په امریکا کې سیف ناست دی، د ډاکټر صاحب عبدالله ماشومان په هندوستان کې ناست دي. کور یې ما ولیدی دا اوس چې زه مریض وم هند ته تللی وم، او دی په $80,000 یا په $10,000 درشي جوړوي، د ډیرو درشوي خاوند دی. او د بوش چمري ډاکټر عبدالله پرژاړي په هلمند و، په روزګان او په ننګرهار او په کونړ او په پکتیا او په خوست کې چې امریکایان بمباردونه کوي، زما خوندې مندې شهیدانیږي. عبدالله دغه نه انساني افغاني جرات نه لري چې اد عقل پاتې ته ورس د چی دلالت کوي، پر چی دلالت کوي، یعنی صلح نه. دا د خو د صحیح ده چې دای په خپل د خاطر چې ریاست جمهوریت یو بل دورم تیر کې صلح باندې غواړي. تاسو د ارګ دیوالونه یاد کړل، د دغه دیوالونو نه ساتنه امریکایان کوي. خلیلزاد ویل چې همکاري وکړي، کوي که نه کوي، موږ طالبان سره توافق ته رسیږو. یعنی که هغوی توافق ته ورسیږي نو بیا د دوی دغه رقم کارونه څه نتیجه ورکوي که نه؟ دا اوس دی اوس اوبو اخیستی ښاغلی اشرف غني. عبدالله خو هغه د ګټې ځای چې راسي چنه وي وایي ژر کو زما حق راکه، نور په ملي ګټو کې هغه بندواز نه دی. دا اوس موږ تاسې شهیدان یو، نه د طالب سره نه د جوړي روغې سره نه د پلاني سره، دغه کار نه دی. هغه خپل کسان ځای کړه. اصلا ګیله خو د ده څخه ده. اوس ولسمشر دی یادېږي، د جانکیري د ده لاس پورته کړی دی، د سودا وکړه، د افغانستان سرې کرشي، هغه چې ملي وحدت و هغه په تر پښو لاندې کوي، ملي وثیقه قانون اساسي اشرف غني تر پښو لاندې کوي، پر ډیورن باندې د پښتون قوم پر زړه باندې کرشه دا اشرف غني راتیر کړ. دا تاریخ ګونګ نه دی او تاریخ ړوندم نه دی، د پاکله به ډېر شان تاریخ ولیکي. اوس خبره په دې کې شک نشته. دغه امریکایان چې ولاړ سي ته وا چیرې ځې 14 ساعته 4 نیمای کې 12 نیم ساعته قسم په خدای دې په دا کابل کې کښېنې، خو ته ځای لرې، کور لرې، ولې شنګر ویزې دې سته، پاسپورټ دې سته، قبولي د بل ملک ته ځې به، خو بیرته موږ افغانان پاتې. اوس خبره چیرې ده؟ اوس افغان ولس ته پکار ده دا د خلکو په سترګو کې شیندل، یو وار 11 کسان یو ګروپ جوړول د خبرو دپاره، د دونه مهم مسلې دپاره، بیا د سولې مشورتي یو بل ټیم جوړول. دا ټول جوړ نه دی. نه دا خو دی وایي چې جوړ دی، خو جوړ نه دی. یادې حکمتیار صاحب پر د دیکتاتور نوم کښې شوی. د حکمتیار صاحب خبرې تاسې واورېدلې، د بل خبرې تاسې واورېدلې. دلته اوس موږ په دې ان ورسېدو چې اشرف غني والله بالله که ته صلح غواړې، ولې که تا صلح غوښتی د صلح لاره معلومه ده. صلح معنا ولس. نو بیا طالب ملامت نه دی؟ هیڅ طالب ملامت نه دی، طالب بیخي ملامت نه دی. طالب ته وایم چې طالب جان وروره بس د خدای او قرآن ته وګوره، طالبه امریکا ستا بستره در ګول کړه، پر څټ یې در کښېښوله. اوس مستقیما چې څومره دې وس رسېږي، زموږ واکم نور تر دې ځای راغلی دی، افغان ولس تر پوجې را رسېدلی دی. دا امریکایي پلوه، دا خارجي پلوه، دا ټول موږ ختمو. طالب جان مستقیما چا چې ستا حکومت ړنګ کړی دی په افغانستان کې، خو حکومت ستم ولی امریکا جوړ کړی دی، د افغانستان ولسونه ټول شهیدان دي، ستا حکومت امریکا ړنګ کړی دی. ته د امریکا سره مستقیما خبرې وکړه، اډې د یو ساتکي دپاره ومنه، اوس یې کوي. اوس ته د افغان ولس زړه په لاس کې ونیسه. څوکه طالبه د حکومت څخه شوړېدلې ده، شوړېدلې ده. اوس صرف به برته به موږ ولسونه پر چا تکیه کوو؟ پر طالب په تکیه کوو چې طالبه که افغان یې که مسلمان یې، بس ته خدای او قرآن ته وګوره، بچان بالا مه شهیدانوه، خوندې مندې په بمبارونو باندې نورې مه راته در په دره وه. زموږ وخت خلاص دی. طالب دغه موقعیت کې به وي که نه؟ ځکه ما چې د روسیې د اندېښنې خبره یاده کړله، دلته خو نور کسان هم شته دی، نور لوبې روانې دي او اندېښنې د هماغې لوبو نه دي. یوه لنډه دمه، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو.